هغه به ته دومره غریب سړی هغه به څه کوي بیا دې وایي زه بیا پوه نه شوم هغه بیا ماته وایي سکل جاکبر چې درې څلور زره خو دې حج اکبر وایي حج اکبر عام طور دې ته ویل کېږي چې دا نهم تاریخ چې کوم عرفه و عرفات ته ځي دا د جمعې په ورځې باندې چې راشي نو یو خو د عرفې فضیلت دی او بل چې دی نو د جمعه پکې راغله نو دې ته حج اکبر وایي لیکن عام داسې نه ده یو حج اصغر دی یو حج اکبر دی یو وړوکی حج دی یو غټ حج دی نو وړوکی حج چې دی هغه عمره ده او غټ حج چې دی نو هغه دا حج دی اصل کې خبره دا شرط ده خو دا هم دا چې حج اکبر دا چې کوم قرآن کې لیکلي دي که نه دا هم په دغه ورځ باندې اعلان چې کېدله دا د عرفات ورځ چې ده دا د جمعې په ورځ باندې وه یوم الحج الاکبر او دا اعلان کا اعلان دے دے اللہ دی طرف نہ کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ اللہ او دارنگے پیغمبر دے مشرکان نے بیزار دی فین تبتم او مشرکانو کدا توبه وکړه دا وساو ته پر ډیره بهتر وي او کدا سو اخر پوښ انکم غیر معجز الله الله نشان را پور کې او زیر ورګه کا ساو ته کافران دي عذاب علیم عذاب درناک سره الا الذين عاهدتم من المشركين ددینا دین قسم مشرکین مراد دي چاغه معاهدین دي زکه چې په مشرکینو کې بیا درې قسمونه دا معاهدین چې دي یو معاهدین چې دي هغه بیا په دوه قسم دي یو چې دا غیر پر وخت مقرر دی او دویم چې د وخت مقرر نه دی نو مشرکانو کې یو چې د محاربین مستعملین او معاهدین نو دا غویم قسم دی مشرکین و معاهدین دی چې تاسو وسره عهد کړی د مشرکینو نه ثم لم ينقضوكم شيئا دای ما ته کړی د تاسو د لپاره لوس هیڅ شی ولم یظاهروا علیکم احدا